بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر د 6 کلاس د میتھس لپاره دی او نن په ریویو ایکسرسایز 1 کې چې کوم کوېسچنز پاتې شوي هغه کوېسچنز به سالف کوو. کوېسچن نمبر 4 دا دی لیست آل پاسیبل سبسیټس اف د ګیون سیټ. موږ له یو 15 سیټس راکړي دي او د دې چې څومره پاسیبل سبسیټس جوړیږي نو هغه به موږ لیکو. اولنی سیټ تاسو له درکړی دی جی سیټ چې دا زموږ سره امټي سیټ دی. د امټي سیټ دپاره سب سیټس صرف امټي سیټ واپس سب سیټ کیدی شي. نو د دې پاسیبل سب سیټس subsets نو هغه زموږ سره صرف جی واپس دا امټي سیټ که تاسو جی ولیکئ او که تاسو امټي سیټ نشان چې کوم پای موږ اخلو هغه ولیکئ یا بریسس ولیکئ او په هغې کې څه الیمنټ نه نو دې درې واړو طریقو باندې دا موږ لیکلی شو. نو د دې سیټ دپاره سب سیټ واپس دا جی د دې سب سیټ دی. امټي سیټ د هر یو سیټ دپاره سب سیټ وي. دویم پارټ په دې کې اچ یو سیټ تاسو له درکړی دی او په دې کې الیمنټ صرف 6 یو الیمنټ دی پکې. نو د دې سب سیټس چې موږ لیکو هغه زموږ سره یو خو امټي سیټ کیدی شي. امټي سیټ د هر سیټ دپاره سب سیټ وي او دغه شان 6 هم زموږ سره د دې یو سب سیټ دی. دریم پارټ ته راځو. په دې کې تاسو له آی یو سیټ درکړی او په دې کې 6 7 دوه الیمنټس دي. د دې سب سیټس په دې کې پای که تاسو ولیکئ یا امټي سیټ نشان چې کوم زموږ سره امټي بریسس ولیکو چې دننه پکې څه الیمنټ نه نو دغه زموږ سره یو سب سیټ وي. یو سب سیټ د دې پای بل زموږ سره 6 چې یو الیمنټ 6 واخلو بل چې 7 واخلو دا هم د دې سیټ دپاره سب سیټ دی او دغه شان که دا دواړه واخلو نو دا هم یو سب سیټ دی د دې سیټ دپاره. څلورم کوېسچن په دې کې تاسو له جې یو سیټ په جې سره ظاهر کړی دی او 6 7 8 درې الیمنټس دي پکې. نو د دې سب سیټس چې موږ لیکو یو خو زموږ سره امټي سیټ بیا 6 بیا بل سیټ کې 7 بل کې 8 واخلئ او بیا اول امټي سیټ اخلئ بیا یو یو الیمنټ جدا جدا په بریسس کې بند کړئ. دغه هر یو زموږ سره سب سیټ دی. د هغې نه پس بیا دوه دوه الیمنټس ملګري کوئ نو د هغې نه چې کوم سیټس جوړیږي د هغې نه پس بیا درې درې ملګري کوئ د هغې نه چې کوم سیټس جوړیږي. دغه شان چې څومره ستاسو سره الیمنټس په دې کې زیات دي نو هغومره به ستاسو سره ډېر سب سیټس جوړیږي. نو دا ما یو یو واغستو اوس دوه دوه 6 and 7 6 and 8 6 में د 7 سم واغستو 6 में د 8 سم واغستو. اوس دا 7 د دې نه پس چې څومره الیمنټس دي د هر یو سره یو یو پیره واخلئ نو 7 به د 8 سره واخلو.
اوس اخوا بل الیمنٹ نشته که فرض که 9 دلته وی نو 7 به هم د 9 سره هم اغستی. او اخري زموږ سره 6 7 8 نو دا زموږ سره الیمنټس چې څومره جوړیږي دا 1 2 3 4 5 6 7 او 8 دا اته سبسیټس زموږ سره په دې کې جوړ شو. په دې دویم کې زموږ سره دوه جوړ شوي، په اولني کې زموږ سره یو جوړ شوی، په دریم کې زموږ سره 1 2 3 4 څلور سبسیټس جوړ شو. او 5 نمبر کې یو سیټ تاسو له درکړی، په دې کې څلور ایلیمنټس دي 6 7 8 and 9. نو دا 6 7 8 نه چې څومره جوړېده هغه مونږه دلته لیکلي دي. دا به دوباره هم لیکو، ورسره د 9 په وجه به مزید نوي هم جوړېږي. سبسیټس د دې دپاره چې مونږ لیکو نو په یو خاص ترتیب سره به تاسو دا سبسیټس جوړوئ. اولنی به یاد ساتئ چې تاسو به پای ولګوئ. دویم یو ایلیمنټ 6 ځان له 7 ځان له دغه شان 8 ځان له او 9 ځان له دا زموږ سره جوړ شو. اوس دوه ملګري کوو، د هغې نه سیټ جوړو. نو دا 6 به زه نمبر په نمبر د یو مزید چې څومره ایلیمنټس پسې دي د هغې سره به زه 6 لګوم. نو دا به زموږ سره داسې شي چې 6 7 بیا 6 8 بیا 6 9. نو 6 د باقي هر یو سره ولګېدو او د دوه ایلیمنټس والا سبسیټ مونږه جوړ کړو. دې نه پس 7 راواخلئ او د دې نه چې اخوا کوم ایلیمنټس دي د هر یو سره 7 لګوئ او سبسیټ دې جوړوئ. نو 7 8 7 9 او د دې نه پس 8 راواخلئ 8 9. د 6 هم د ټولو سره باقي ایلیمنټ سره ولګېدو، 7 هم ولګېدو، 8 هم د باقي ټولو سره ولګېدو. اوس به درې ایلیمنټس په یو ټیم باندې راځو. نو 6 7 8 6 7 دوه راواخلئ او دریم ورسه د اخوا چې څومره ایلیمنټس دي د هغې نه اخلئ. نو 6 7 موږ راواغستو، بیا هم ورسه 8 هم شامل کړو او 6 7 راواخلئ او ورسره 9 دریم ایلیمنټ واخلئ. بیا اوس 7 8 راواخلئ او اخوا چې کوم ایلیمنټ دی 7 8 او ورسره 9 دغه ولګوئ. اوس که 8 9 موږ راواخلو د هغې سره 6 لګو، نو داسې وګورئ چې ستاسو سره داسې ایلیمنټ دا سیټ زموږ سره جوړ شوی که نه دی. نو داسې سیټ د درې ایلیمنټس والا کې زموږ سره نشته. نو 8 9 راواخلئ او 6 ورسه ولګوئ. 8 9 او ورسره 6. نو دا که ترتیب کې لیکئ نو 6 مخکې کې 6 8 او 9 دا به زموږ سره د درې ایلیمنټس والا یو سیټ جوړ شي. اوس د درې والا چې څو جوړېدی شو هغه هم زموږ سره جوړ شو. اوس به د څلور ایلیمنټس، نو څلور ایلیمنټس خو په دې کې ټوټل دي، نو دا ټول به ولیکو 6 7 8 او 9. نو داسې سیټ پکې یو جوړیږي چې هغه زموږ سره څلور ایلیمنټس دي پکې. اوس دا هم تاسو شمار کوئ چې دا څو دغه دي، دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 په دې کې زموږ سره 16 elements جوړیږي. په دې اولنی کې زموږ سره صرف یو سبسیټ دی. په دې دویم کې زموږ سره دوه سبسیټس جوړیږي. په دریم کې 1 2 3 4 په دې کې څلور سبسیټس جوړیږي. او دغه شان په دې څلورم نمبر کې موږ شمار کړو چې 8 دي. 1 2 3 4 5 6 7 او 8 په دې کې زموږ سره 8. اوس تاسو لا دا خو کوېسچن نمبر 4 زموږ سره سالف شو، خو دا کم ایلیمنټس چې ما شمار کړو نو دا مې د دې کوېسچن نمبر 5 دپاره وکړو. کوېسچن نمبر 5 کې وایي چې look for a pattern in question number 4. How many subsets the set L 6 7 8 9 10 has. دې پیټرن ته وګورئ او د دې نه یو ریزلټ راوباسئ چې زموږ سره کله یو بل سیټي L چې په هغې کې 15 ایلیمنټس وي نو د هغې د سبسیټس تعداد به څومره وي. دلته تاسو وکتل چې کله زموږ سره یو ایلیمنټ دی، هیڅ ایلیمنټ نشته نو یو سبسیټ جوړیږي. چې کله یو ایلیمنټ پکې دی نو دوه سبسیټس جوړیږي. او دغه شان چې درې دوه ایلیمنټس پکې دي نو د هغې څلور سبسیټس جوړیږي. نو د دې مطلب دا شو چې تاسو به 2 دومره پیرې ملټیپلای کوئ څومره چې ستاسو سره په ګیون سیټ کې نمبر آف ایلیمنټس وي. نو په دې صورت کې 2 پاور 0 ځکه چې په دې کې یو ایلیمنټ هم نشته، 0 ایلیمنټس دي، مطلب تعداد پکې د ایلیمنټس 0 دی. 0 په دې کې نشته خو تعداد د ایلیمنټس 0 دی. نو 2 پاور 0 زموږ سره د 1 برابر کوم چې دلته زموږ سره دغه شان چې کله یو ایلیمنټ پکې نو 2 پاور 1 نو هغه زموږ سره د دې 2 برابر شو. دغه شان چې درې ایلیمنټس دوه ایلیمنټس پکې نو 2 پاور 2 نو هغه زموږ سره د 4 برابر دی. 2 پاور 2 مطلب دا دی چې دوه پیرې ضرب کوي نو 2 ضرب 2 هغې نه 4 جوړیږي. 2 پاور 1 مطلب دا دی چې 2 صرف یو پیره واخلئ نو هغه د 2 برابر دی. 2 پاور 0 تاسو ته پته را چې د یو نان زیرو نمبر دپاره تاسو پاور 0 واخلئ نو هغه زموږ سره د 1 برابر وي. دغه شان په دې کې درې ایلیمنټس وو نو درې ایلیمنټس مطلب 2 پاور 3 2 پاور 3 نو هغه زموږ سره د 8 برابر وي چې هغلته ما لیکلي. او 16 ایلیمنټس په دې کې دي. په دې کې زموږ سره سبسیټس پکې زموږ سره 16 جوړیږي. دا ځکه چې دلته نمبر آف ایلیمنټس په دې سیټ کې هغه زموږ سره څلور دي نو 2 پاور 4 2 چې څلور پیرې تاسو ضرب کوئ 2 ملټیپلایډ بای 2 ملټیپلایډ بای 2 ملټیپلایډ بای 2 نو د هغې نه 16 جوړیږي. نو مطلب دا چې ستاسو سره فارموله دا شوه چې څو ایلیمنټس تاسو سره په ګیون سیټ کې هغه تاسو د 2 دپاره پاور واخلئ. نو اوس دلته چې کوم ایل سیټ تاسو له درکړی 6 7 8 9 10 په دې کې 15 ایلیمنټس دي نو تاسو به 2 پاور 5 به واخلئ نو دا به 32. نو په دغه کې د سبسیټس تعداد به زموږ سره 32 جوړیږي. که موږ ته سبسیټس پاسیبل سبسیټس معلومو نو د هغې تعداد به 32 وي. نو په کوېسچن نمبر 5 کې سالف کول نه دي، نور داسې نه وایي چې تاسو دغه سبسیټس معلوم کړئ، بلکې صرف وایي چې تعداد وښایئ چې زموږ سره به د سبسیټس تعداد څومره وي نو هغه به زموږ سره 32. راځو کوېسچن نمبر 6 ته. Question number 6 کوئی find all possible subsets of S.
اس یو سیټ تاسو له درکړی په دې کې ایلیمنټس دي A B and C او دا کوېسچن نمبر 6 دی. سبسیټس یو به زموږ څه empty set یا پای، دویم بیا یو ایلیمنٹ واخلئ چې یو ایلیمنٹ مو واغسته د هغې نه م سیټس جوړ کړو، بیا دوه ایلیمنټس واخلئ. نو اوس A به د B سره واخلو، A به د C سره واخلو، A او B، بیا A د C سره او بیا B د C سره. نو په دې طریقه مونږ د دوه ایلیمنټس نه چې څومره سبسیټس جوړېده هغه خو مونږ واغسته. اوس به 3 ایلیمنټس اخلو. نو 3 ایلیمنټس خو زموږ سره ټوټل دیم په دې کې، نو بس A B او C. د دې نه علاوه بل پکې د 3 ایلیمنټس والا سبسیټس نه جوړېږي. راځو نیکسټ کوېسچن 6 ته 7 ته. Question number 7 کې find the cardinality یعنی number of elements of each of the following sets. نو تاسو لا P یو سیټ درکړی دی چې په دې کې اومیګا، ګیما، پای او ډیلټا. دا د بل لینګویج لیټرز دي، په میتھس کې هم استعمالیږي، فزیکس کې هم استعمالیږي. دې ته اومیګا وایي، دې ته ګیما وایي، دې سمبل ته پای وایي او دې ته ډیلټا وایي. نو په دې کې نمبر آف ایلیمنټس زموږ سره څلور 1 2 3 4 څلور ایلیمنټس دي. دغه شان دویم پارټ تاسو له درکړی دی S. نو په دې کې نمبر آف ایلیمنټس نو هغه زموږ سره 0، یو ایلیمنټ پکې هم نشته، نو مطلب دا چې دې کې 0 ایلیمنټس دي. دریم پارټ په دې کې T یو سیټ په T سره ظاهر کړی دی او سټیټس آف د یونایټډ سټیټس. د یونایټډ سټیټ یعنی د US نمبر اف سټیټس چې دي نو هغه زموږ سره 50 دي. نو دلته به تاسو نمبر اف ایلیمنټس ولیکئ. نمبر اف ایلیمنټس دا زموږ سره 50. نن دپاره دا پوره ده، دا ایکسرسایز کمپلیټ شو او نیکسټ به مونږ بیا بل چپټر شروع کوو. او تاسو مهرباني کوئ ویډیو ضرور لایک کوئ. چینل که تاسو نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشنز هم آن کړئ چې د نوي ویډیو دپاره تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي. تھینکس الاٹ.